دوستانو نن یو داسې عمل تاسو ته ښیمه چې په لکونو روپۍ ستاسو ډاکټرانو باندې لګېدلي او مریض ستاسو نه ویښه شي او هغه زوړ تکلیف کې دی بار بار بیا فریاد کوي. نو د داسې کسانو لپاره داسې مریضانو لپاره به یو کار وکړئ چې کله باران د اسمان نه وریږي د برې نه نو دې ته به صفا خانکۍ کېدی چې د اوبو ډاریک په خانکۍ کې جمع کیږي. عامې د ټانکۍ اوبه یا د چینې اوبه نه، خو چې دغه اوبه جمع کیږي یو خانکۍ کې دی دوه کې دی د باران اوبه جمع کړي صفا بوتل کې واچوئ او بیا سورت یاسین دا به په د اوداسه په حالت کې اول مبینه پورې دی ورسو نو په دې بوتل باندې چوب کا دغه اوبه پې دم کا بیا د اول نه شروع کا پیله مبین بیا دویم مبین ته چې ورسو نو بیا به چوب کړي بیا د اول نه شروع کا نو چې دریم مبینه پورې دی وي بیا چوب کړه په دغه اوبو باندې بیا به د اول نه شروع کړي څلورم مبین دغه شانتې بیا پنځم بیا شپږم بیا اووم نو سورت یاسین دا به ختم کی او په دې اوبو منې به چوف کړي او دغه اوبو خپل مریض له ورکوه. نښه ورته کېده چې دغه مریض پر ورځ کې 3 پیرې دغه اوبه استعمالي دغه دم کړي چې شته ختمیږي نورې له دموئ نو انشاءالله چې ستاسو د مریض څه قسم له بیماري نو هغه به الله رب العزت تاسو ته په 2-3 ورځو کې د هغې هغه ریزلټ چې دی هغه به تاسو ته ښکاره کړي چې د مریض څومره ښه والی راغی.